اوس عزیزانو حصول علم دا څومره امر اهم وګرځید. حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي من سلک طریقا یلتمس فیه علما سهل الله له به طریقا الى الجنه او کما قال علیه الصلاۃ والسلام څوک یو داسې لارې ته ورننوته. او دغه ماته ګورئ دغه زما خو چونکې دا تخصص او ریسرچ میدان دی زه ټوله ورځ هم دغه لګیا یم دغه قهر باندې اخته یم نو ګورم چېرې دا لفظ داسې ووی داسې ولې نه وي. نو حضور پاک وایي من سلک طریقا او سلوک حضرت امیر محترم تشریف فرما دی د سلوک لوی رهبر طریقت دی. دوی نه بیا ځان پوه کوي چې سلوک په لغت کې یو داسې تنګي کې ننوتل دي چې د هغې یو طرف ته هم د خطراتو ډک دیوال دی بل جانب ته هم د خطراتو ډک دیوال دی. بیا په دې مادي دور کې چې تا پورې بلا مادي حوایج تا پورې بلا مادي تقاضې تا پورې بلا مادي ضروریات هغه د چاپېره نه نښتې دي او د دغه مشکلاتو د دوو دیوالو په میس کې د علم دپاره په یو تنګي کې ننوتې دا ډېر مشکل کار دی دې دور کې. علی الصباح چو مردم بروی کار روان بلا کشان محبت بکوی یار روان. چې سبا شي زه کله عامو خلکو ته بیان کې وام ګلابه ته چې سهار روان شي پټي ته هلته ګوډ کې هلته یوه کې هلته بخور کې ګټې چاله ګټې نو هغه وایي ځان له وایم ته چې روان شي دکان ته هلته ګټه کې نو چاله ګټې نو هغه وایي ځان له وایم ته دفتر ته لاړ شي هلته ګټه کې نو چاله کې نو هغه وایي ځان له او ورته هم دا طالب چې د کوره روان شي جامع محمدیه ته راځي د کمرې نه روان شي درسګاه ته راځي دی ګټه کوي نو چاله دی ځان نه کوي دی امت له ګټه کوي. علی الصباح چو مردم بروی کار روان بلا کشان محبت بکوی یار روان. خلق لګیا شي ځان دپاره خپل کسب کوي طالب را روان شي امت دپاره د علم اکتساب کوي. حضور پاک فرمایل چې څوک په دغه تنګي کې د حصول علم دپاره ننوتل سهل الله له به طریقا الى الجنه پروردگار عالم د دغه تنګي د تک په اساس باندې د جنت لار د دپاره آسانه کي. اوس عزیزه دغه طالب علم د الله تعالی په نظر کې دومره ډېر محترم دی. حدیث کې راځي حضرت ابو دردا رضی الله تعالی عنه د حدیث راوي دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي ان العالم لیستغفر له من فی السماوات والارض. د یو عالم دین دپاره د اسمان ځمکې مخلوقات ټول بخنه غواړي. یو روایت کې راځي حتی النملة فی جحرها وحتی الحیتان فی جوف الماء. مې د سمندر په خېټه کې ولا بخنه غواړي میږې دا په خپله سوړه کې ولا بخنه غواړي وحتی الطیور فی الهوا مرغان ولا په هوا او فضا کې بخنه غواړي. او حضور پاک فرن الطالب هر چې طالب علم دی د خدای فرشتې لتزغ اجنحتها رضا لطالب العلم د طالب علم د خوشحالولو دپاره د ده د طمانینت دپاره د ده د سکون خاطر دپاره دته فرشتې د الله تعالی وزرې غوړئ چې تا ډېر مشاکل او مشکلات واله لار خپله کړې ده. حضرت قاضي ابو یوسف رحمه الله یو وار خپل استاد حضرت الامام ابو حنیفه ته راغی رحمه الله عرض ورته کوي چې حضرت نستوړی مې ستېدلی دی او دا مې درېیم وخت چې روټۍ مې نه ده خوړلې. حضرت الامام رحمه الله ورته جواب ورکوي یا بني العلم عز لا ذل فيه لا يحصل الا بذل لا عز فيه. علم سراپا عزت دی اول نه آخره پورې عزت دی په علم کې هېڅ رسوایي نشته. خو ورته ګرابه د حاصلولو لارې دا ده حصول موقوف ته پدې چې ځان به ذلیلې ور دپاره خو کله به لوږې تېرې سپېرې به د خلکو اورې جومات کې به ډېری څوک به درته وایي طالبه بانګ څه وخت ویلی شوی دی تا لا پوړونه نه دي خواره کړي څوک به درته وایي طالبه بانګ یې څه وخت ویلی تا لا سبیل د اوبو نه ډک کړی څوک به درته وایي طالبه تش ډوډو خوراک ته پروت یې هېڅ خدمت د دې محلې او د جومات نشي کولی. اوس که دغه وخت تا ځان ته غیرت ودرو چې زما کور کې خو روټۍ هم شته زما کور کې بستره هم شته ما مور او پلار ساتي هم ښه په مړه خېټه ورکه دا ملاتوب په تندرې ولګوه دا سپېرې خبرې به څو پورې اورې. بس دغه ځای د تا نه مقصد فوت لکل شین آفت وللعلم آفات. یو لوی آفت او لوی تندر اوالې د یو لوی نعمت نه الله تعالی محروم کې خدای دې مونږ محروم نه کي. زمونږ استادو حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد علي صاحب رحمه الله هغه به فرمایل وی د طالب ښه تعریف دا دی چې
چې دې کوم ځای دیری نو دې به بې پته وي، دې به بې مروته وي، دې به بې غیرته وي. نو ما ورته چې مولوي صاحب دې معنا څه ده؟ وی دې به چا سره پتونه دوستانې نه جوړوي. اوس که دې لګیا دی دارالعلوم محمدیه کې د سبق د زده کړې لپاره د علاقې خلکو سره دوستانې جوړ کړي، خو بس دې به د مړي ژوندي نوزګاري مولانا قریش صاحب او قاضي محمد امین صاحب او شیخ الحدیث صاحب به لګیا سبق به وایي او دې به کله چا جنازې له روانې چا به واده له رواني. نو وی دې به بې پته وي. او بل دا چې دې به بې مروت وي، دې ته به نه ګوري چې علاقه کې دا د مروت خبره ده. د ده لپاره لوی مروت دغه حصول علم دی. او درېیم دا چې دی به بې غیرته وي، دی به ځان ته غیرت نه ودرئ. چېرته به ورته څوک ستغه خبره کوي، څوک به ورته سپېرې وایي، ورته به وایي او چړیا، څوک به ورته او چړي، څوک به ورته او طالبه، څوک به او مولا د کوم ځای ډوډو پسې راروک شوی. نو مولانا صاحب فرمایل وی دی به بې غیرته وي، ځان ته به غیرت نه ودرئ. کنې مقصد به تېنه د غیرت ودرولو سره متصل فوت شي. نو عزیزان اوس دغه طالب الله تعالی ول یو مقام ورکړی دی او چې کله دی علم حاصل کی نو عزیزه حاصلېږي په ذلت باندې، خو د دین ور په اخوا دا سره په عزت هي عزت دی. تاسو وګورئ علم د شریعت وي او که پوهه د طریقت وي، دا دواړه لومبنۍ نفس ذلیلول غواړي.